سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر 221 مخکې دی یو خبره کړې وه چې دا قرآن دا د نبی علیہ السلام ته چرته یو پیری او شیطان هغه ښیي دې ترې زده کوي او د سارې چې نه هغه بیا مونږ ته وایي هغې باندې الله تعالی رد کړی و. اوس دې ایتونو کې وضاحت کوي چې درته به وښایو چې دا شیطانان چا ته راځي، شیطانان چا ته هغه ښودنې کوي، هغه وپېژنه. شیطان چې ښودنه کوي نو هغه چا ته کوي چې هغه سخت دروغجني افاق، چې بغیر د دروغو نه بل کار نه صرف چرې نه هغه دروغ وایي. او افاق عام دروغجن ته ویم نه، هغه دروغجن چې په دروغو کې انتها ته رسېدلي، چې خبرې کوي نو ستا به پې داسې یقین راشي ته به وایې چې یاره ده ما ته بلکل رښتیا خبره وکړه او سمه خبره یې راته وکړه. وروستو به تا ته پته ولګي چې دی خو تا ته غټ دروغ ویلي دي او د دروغو قصه او د دروغو خبرې هغه جوړې کړي دي. او اثیم ګناهګار چې هغه ګناهګار وي او نافرمان د الله تعالی شیطان هغه ته راځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه رښتینولي دا منلی شوې وه چې دا رښتونې چې نه هغه سړی دی تر دې چې ابوجهل هم وی وی ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ تا منو چې ته رښتونې او چې دا ته کمې خبرې کې او کم کلام تا ته راځي نو دا نه منو، د دې نه انکار کوو. تا منو، تا اوسه پورې چېرته دروغ نه دي ویلي. دا دې ټولو منله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا خبرې کوي او چېرته دروغ نه دي ویلي. او ګناه نو نبی علیہ السلام خو د تقوا په اعلی مرتبه باندې و. او دا کم انسان چې دی متقی او پرهیزګاری نو دا پیژندی شي د ده په دې مخ کې الله تعالی یو نور او یو رڼا ایښودي. او پښتانه وایي د مخ سره الله تعالی ورکړي دي. دا د مخ سره چې پیدا کیږي نو دا په تابعدارۍ د الله تعالی پیدا کیږي. او دا چې دی نو په تقوا او په پرهیزګارۍ پیدا کیږي او په حلال خورۍ پیدا کیږي. نو نبی علیہ السلام هغه دروغجن هم نه دی او ګناهګار هم نه دی. درته به وښیو چې دا شیطان چا ته راځي، یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. دی راځي ترویتی او کاهن ته. هغه ترویتی او هغه کاهن هغه تا ته د سبا او د راروان وخت حل وایي چې یاره راروان وخت کې به څه کېږي. کله وایي او یا ما چې دی نو سوچ وکړو ستوري مې وکتل سبا یا بل ورځ دا به باران کېږي. ما چې دی نو هغه معلومات وکړو نو ستا په قسمت کې دا څیزونه دي. دغه ترویتی او کاهن دی. دا ترویتی او کاهن چې دی دا انتهایی دروغجني. ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي د نبی علیہ السلام نه د ترویتی په باره کې تپوس شو. نبی علیہ السلام ورته وی چې دا شی نه دی. وی چا ورته وی چې دی خو کله کله یو خبره وکړي او هغه رښتیا شي. نبی علیہ السلام ورته وی چې دا شیطانان یو د بل له پاسه خیږي بر اسمان ته ورسي. هلته فرشتې هغه تقسیم کوي د کارونو. څوک په وریځو باندې مقرري، څوک چې نه هغه په هواګانو باندې مقرري، څوک چې نه هغه په سایستو باندې مقرري. تقسیم د کار وشي هلکه د فلاني نه و فلاني ټیم چې نو صاف وي، په فلاني ټیم به په فلاني ځای کې چې نه هغه باران کېږي. دی چې بره وخیږي نو دی خبرو ته غوږ کېږدي. فرشتې چې باندې پوه شي نو ستورو باندې چې کومې مقرر دي نو هغې ورپسې د ستوري نه شغله روانه کړي په هغې باندې وسوځي.
او چې کله د هغې نه بچ شي او څه خبرې اورېدلې نه هغه راشي دې لاندې چې ترویتي او کاهن ته وکړي چې سبا دا کار کیدونکی دی. هغه ترویتي او کاهن د دغه یوې خبرې سره سل دروغ هغه یوځای کړي او هغه خلکو ته بیان کړي. چې خلکو ته بیان کړي هغه یو خبره رښتیا وکړي ځکه خو وي رښتیا. خلک په هغه یو خبرې پسې روان شو، یاره که سړی رسېدلی دی خبرې وکړو او مخ په شانتي وختله. هغه سلو دروغو ته نه ګوري چې اصل خبرې هغه دروغ وختې. دغه دروغجن سړی چې دی نو دغه دروغجن سړي ته شیطان راځي او دته په دې غوږ کې خبرې اچوي. یلقون السمع، دی چې نو اچوي په غوږونو کې هغه اورېدلې شوې خبرې کاهنانو ته. واکثرهم کاذبون، او اکثر د دې نه چې دی نه هغه دروغجني. دا نه چا نه ځان وساته چې هغه تا ته وایي تاله پال ګورم او تاله چې د آینده وخت حالات معلومو. څوک داسې هغه ورله لاس ګوري چې په لاس کې درله کرښې ګورم او د دې نه معلومو. څوک نورې طریقې هغه استعمالوي. د آینده وخت حال او د هغې بیان د الله تعالی نه علاوه بل هېڅوک نشي کولی. سبا به څه کېږي چاته پته نشته. علم غیب دا خاصه د الله تعالی ده، بل هېڅوک په مخلوقاتو کې هغه په غیبو باندې نه پوهېږي. البته داسې کله کله پیغمبر ته هغه وحی راشي چې دا کار داسې کیدونکی دی، هغې ته انباء الغیب وایي. لکه د بدر په موقع باندې نبی علیه السلام وایي سبا به فلانی کافر دلته پروتي، فلانی به دلته پروتي، فلانی به دلته پروتي. هغه وحی راغلی وه، د وحی په نتیجه کې هغه وایي. نور عالم الغیب نبی علیه السلام هم نو چې هغه نو هغه په پټو باندې نه پوهېده او د سبا حال یې نشو بیانولی، نو بل څوک داسې شته چې هغه تا ته د سبا حال وایي او د آینده حال درته وایي چې تا سره آینده کې داسې کار کیدونکی دی. دې د وجې نه داسې خلکو نه ځان ساتل پکار دي او په دې باندې عقیدې نه دي جوړول پکار. زمونږ خلک ناپوهه مسلمانان هغه دغه خلکو له ځي، هغوی له پیسې هم ورکوي چې څونه ترې نه غواړي نو هغه ورله ورکوي. ولې وایي چې نو زما کار وشي. جومات کې د امام ورپسې 200 روپۍ لیکلي نو هغه نه ورکوي. هغه چې بلې ورځ یو مولوي صاحب راته ووایي یو سړي راله 3 کالو پیسې راکړې. نو مونږ سره ګپ لګو مې چې دی نو دا خو به تا ته ډېرې پیسې میلو شوي. یا خدای بنده 200 روپۍ وي نو چې 200 له په دې 3 کالو کې ضرب ورکړي نو دغه 3000 روپۍ جوړېږي. نو په دې 3 کاله کې دی دغه چې نو نشي ورکولی، هغه ورله بیا په یو ځای ورکړي. او که دقه چې نو دغه له لاړ عامل له لاړ ترویتي له لاړ کاهن نه لاړ نو هغه ورته یې 15,000 راکړه 10,000 راکړه هم په قطۍ مې وله ورکړه. تنزل على كل هل انبئكم، آیا خبر ندر کوم تاسو تعالی من پاغه چا باندې تنزل الشیاطین چې راځي په شیطانان. تنزل راځي على كل افاک په هر یو دروغجن اسیم ګناهګار. یلقون دی ورچي السمع غوریدل شي خبرې واکثرهم کاذبون، او اکثر د دین دروغجني.